औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू د سواد کالجیټ سکولینګ سیستم په ریکارډ سواد ته یو نوی لیکچر سره تاسو ته مخ په وړاندې باندې دی او په تیر لیکچر کې مونږ خبره کړې وه په سیکنډ لیکچر کې چپټر 5 فزیکل سټیټ اف میټر کې انټر مالیکولر فورس په باره کې مونږ خبره کړې وه. نو انټر مالیکولر فورس څه شی دی؟ انټر مالیکولر فورس هغه فورس دی چې هغه د پارټیکل په منځ کې کم د راکاږلو قوت دی، هغې ته مونږ انټر مالیکولر فورس وایو. څنګه چې موږ ویلي د میټر 4 پام دي، یو زم سره سالډ دی، یو لیکوډ دی، یو ګیس دی، یو پلازما دی. نو موږ ویلي چې په سالډ کې دا مالیکول د یو بل سره بیخي دا پارټیکل چې کوم دی د یو بل سره بیخي جوخي، ولې د دو په منځ کې انټر مالیکولر فورس چې کوم دی دا سترانګ دی. په لیکوډ کې بیا د هغې نه چې کوم دی لږ کمزوری دی، او په ګیس کې بیا د سره نشته، ولې چې په هغې کې کاینیټیک انرژي ده. نو نننی ټاپک چې کوم دی هغه کمپریسیبیلیټي، موبیلیټي اینڈ ډینسټي آف ګیسز. نو موږ به د ګیسز خبره کوو چې په ګیسز کې کمپریسیبیلیټي څنګه کیږي، موبیلیټي څنګه کیږي، او د ګیسونو چې کوم ډینسټي ده هغه څنګه. صحیح شو؟ نو تاسو ته مخامخ ښکاري دلته کې چې اولی زم سر سالډ دی پارټیکل ته تاسو ګورئ دو بالکل د یو بل سره جوخ لګېدلي، بیا د لیکوډ دا چې کوم دی نو لکوټې فاصله ده، او د ګیس دا د یو بل نه بیخي چې کوم دی هغه لرې دي. نو اوس که پرس کا مونږ وګورو د دغه ته ګیس پام ته، نو په ګیس پام کې تاسو وګورئ چې اولی کم دی په دې باندې زموږ سره تاسو زما د ایرو سره کم ماوس ته ایرو چې تاسو ته ښکاري د دغې سره تاسو ګورئ نو تاسو به پوهېږئ. نو ګوره زموږ سره اولی چې کوم سټرکچر تاسو ته ښکاري په دې باندې زموږ سره دا لپاسې چې کوم دی دا داسې یو کور لګېدلی دی چې د دې نه دا ګیس بهر ته نه شي وتی، او په دې باندې موږ لپاسه مطلب پورس لګو. صحیح شو؟ نو ګوره که پرس که موږ په دې باندې پورس لګو نو په دې لا دونه فورس نه دی لګېدلی خود، او د دې مالیکول یا د دې پارټیکل په دې منځ کې تاسو ګورئ د خالي ځګونه دي. په ورپسې نمبر فګر کې تاسو وګورئ په دې کې لږ فورس پې شوی دی، زور پې راغلی یا پې وزن یې ښودی دی. نو د دې دا مالیکول لږ یو بل ته چې کوم دی نیجې راغلي دي، او والیوم چې کوم دی دا کم شوی دی. دغه شان په 3 نمبر فګر کې تاسو وګورئ په دې باندې دا فورس چې کوم دی دا ډېر زیات سیوا کړی دی، نو بیخي یو بل چې کوم دی دا مالیکول جوخ راغلی دي. دا ولې جوخ راځي؟ اصل وجه دا ده چې موږ ووایو چې د ګیس دا کم پارټیکل چې دي دا د یو بل نه بیخي لرې دي، د دو په منځ کې فاصله ده. نو چې کله فاصله ده په دې باندې فورس راځي نو دا مالیکول یو بل ته رانږدې کېږي. کله چې موږ د ګاډي یا د ګیس سلنډر وغیره موږ کله ډکو نو کله پکې 15 کیلو راځي، کله پکې 6 راځي، کله پکې 4 راشي. دا څه د وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې د ګیس دا پیټرن چې کوم دی دا داسې جوړ شي د دې دا پارټیکل چې د دو په منځ کې دا خالي ځګونه پاتې شي. نو کله چې خالي ځګونه پکې ډېر پاتې شي زموږ سره پکې ګیس کم راشي، خالي ځګونه پکې نه بالکل د یو بل سره کمپریسي چاپي د یو بل سره، نو په هغې کې بیا زموږ سره چې کوم دی ګیس ډېر راځي. نو دغه شان که پرس که مونږ وګورو نو مونږ وایو چې زموږ سره ډینسټي چې کوم ده هغه برابر ده د ماس ډیوایډډ بای والیوم. اوس د فګر لرا شو، دا فګر که پرس که مونږ وایو دی اولي فګر کې مونږ وایو په دې باندې وزن کم دی، مطلب مونږ پې پرس که کاڼی ایښودی یا داسې یو څیز ایښودی چې هغه وزني، نو دونه وزن یې نشته د هغې، نو د دې دا والیوم چې کوم دی ډېر دی. بیا په ورپسې کې ورته مونږ هغه کاڼي چې کوم دی 2 کړه، نو تاسو وګورئ دلته کې چې وګورئ نو والیوم چې کوم دی کم شوی دی. په ورپسې کې ورته بیا مونږ نور هم فورس ولګو یا هم پې نور کاڼي کېښوده، نو دا والیوم یې بیخي چې کوم دی څه شو کم شو. نو مونږ وایو ډینسټي چې کوم دی دا برابر ده چې کله مونږ ماس راوالو او په والیوم باندې ډیوایډ کو. بل دا ډینسټي او والیوم چې کوم دی دا یو بل ته انورس ریلیشنشپ دی. انورس ریلیشنشپ مطلب دا چې کله پرس که یو سیوا کېږي نو بل به کمیږي، بل سیوا کېږي نو هغه یو چې کوم دی به کمیږي. نو د یو بل به صحیح الټي، نو هغې ته مونږ انورس ریلیشنشپ وایو. نو مونږ وایو د ډینسټي او د والیوم په منځ کې انورس ریلیشنشپ دی. نو که پرس که تاسو وایو چې ډینسټي څه ته وایو، نو ډینسټي مونږ وایو دروندوالي ته، او والیوم څه ته وایي؟ والیوم مونږ وایو که پرس که مونږ په یو کمره کې ناست یو او د هغې کمرې مونږ والیوم مثال په طور معلومو، نو مونږ به څه چل کوو؟ مونږ به یو پلنوالی راخلو، یو به اوږدوالی رالو، یو به دنګوالی راخلو. دا درې دغه به مونږ رالو، او مونږ وایو چې زموږ سره د دې یونټ سره د دې میټرز کیوب دی زموږ سره. صحیح ده چې مونږ هم دروندوالی ګورو، سوري هم مونږ اوږدوالی ګورو، هم مونږ پلنوالی ګورو، هم مونږ دنګوالی ګورو. د دې نه به مونږ ته د هغې باډي یا د هغې ځګي به مونږ ته چې کوم دی والیوم میلاویږي.
لکه څنګه چې موږ یو کیوب موږ واخیستو نو په کیوب کې موږ درې سایډډ ګورو، یو به اوږدوالی، پلنوالی او دنګوالی، نو موږ ته به د هغې کیوب چې کوم دی ټوټل ایریا معلومیږي. نو دغه شانتې په هغه ایریا کې صحیح موږ ته به د هغې والیوم څومره میلاویږي. نو دغه شانتې موږ وایو چې دا ډینسټي چې کوم دی که فرض که ډینسټي سیوا کېږي نو والیوم به کمیږي. لکه څنګه چې دلته موږ وګورو دلته کې ډینسټي وزن چې کوم دی یا فورس چې کوم دی یا په دې باندې پریشر چې کوم و هغه کم و، صحیح ده. نو زموږ سره والیوم چې کوم دی سیوا و. دلته کې موږ چې کوم دی پریشر یا ډینسټي یا فورس چې کوم دی موږ سیوا کو، نو زموږ سره دلته کې ډینسټي سیوا شوه او لاندې زموږ سره والیوم چې کوم دی هغه کم شو. په ورپسې کې موږ ډینسټي ډېره زیاته سیوا کړه نو والیوم هم ډېر زیات څه کو کم کو. نو په دې وجه موږ وایو چې ډینسټي چې کوم دی دا انورسلی پروپورشنل دی چاته والیوم ته، چې والیوم زموږ سره کله مطلب سوري دا ډینسټي کله زموږ سره کمیږي نو والیوم به سیوا کېږي. که فرض کړه ډینسټي زموږ سره کمیږي نو والیوم چې کوم دی هغه به سیوا کېږي، او که فرض کړه ډینسټي زموږ سره سیوا کېږي نو والیوم به زموږ سره څه کېږي کمیږي به. ولې او زموږ سره دا کمپریسیبیلیټي په ګیس کې ولې زموږ سره دغه کوي، ولې کمپریس کېږي؟ ګوره که فرض که تاسو کاڼي ته وګورئ کاڼی نه چاپي کېږي، څوک یې نشي چاپي کولی. که فرض که سالډ ټول څیزونه دي هغه تاسو نشئ چاپي کولی، خو که فرض که ګیس ته وګورئ نو په ګیس کې کمپریسیبیلیټي کېږي، هغه زموږ سره چې کوم دی چاپي کېږي. په څه وجه چاپي کېږي؟ موږ وایو د سالډ دا کم مالیکیول چې دي دا یو بل سره بیخي اټیچ دي، د دوی په منځ کې فاصله نشته چې دی کمپریس کړي. خو که فرض که ګیس وګورو نو موږ وایو د دې دا مالیکیول یا دا پارټیکل د دوی په منځ کې ډېر غټ سپیس دی، نو په هغې وجه باندې دغه سپیس چې کله په دا کمپریس کېږي نو دغه سپیس کمیږي، نو موږ وایو دا څه دي کمپریسیبل دي، مطلب کمپریسیبلیټي چې کوم ده په دوی کې موجود ده. دغه شان موبیلیټي، نو موبیلیټي موږ وایو چې کله موبیلیټي په اصل کې وایي څه ده چې کله د ګیس دا پارټیکل په کوم ځای کې ډېر زیات سیوایي نو دا داسې ځایګي ته کوشش کوي چې هلته کې نه وي، هغې طرف ته ځي. مثال په طور که فرض که موږ وګورو اوس زه یم که فرض که زه په یو کمره کې ولاړ یم او زه پرفیوم لګوم، نو چې کله ما پرفیوم ولګو نو په کوم ځای کې چې ما ولګو دا های کنسنټریشن دی. خو که فرض که لږ ساعت یو 15-16 منټه تیر شي او زه په کمره کې یم نو دا سمیل چې کوم دی د دې پرفیوم دا سمیل دا په دې ټوله کمره کې خور شي. ولې؟ موږ وایو د ګیس پارټیکل چې کوم دی هغه مور کاینیټیک انرژي ده په هغې کې، نو هغه او کاینیټیک انرژي څه ته وایي؟ مومنټ ته وایي، حرکت ته وایي. نو دا حرکت کوي د چرته نه د های کنسنټریشن نه په کوم ځای کې چې ګیس ډېر زیات سیوایي د هغې ځای نه لو کنسنټریشن ته کوم ځای کې چې ګیس کمي یا نه وي هغې طرف ته هغه زموږ سره څه کوي؟ حرکت کوي. تاسو وګورئ د ګیس نمبر 1 ته وګورئ او 2 ته په دې اولي کې چې کوم دی نو دا د یو بل سره بیخي څه دي میکس شوي دي، یو بل ته څه دي ننوتي دي. نو ځکه موږ وایو چې په کوم ځای کې مطلب که فرض بالون دی، بالون چې کله مونږ وپړسو صحیح ده معمولي دی سر مونږ کولاو کو نو یو پرش وکړي د دې نه دا ګیس په تیزۍ سره چې کوم دی بهر ته راوځي دا ولې راوځي؟ مونږ وایو په دې کې موبیلیټي ده، او موبیلیټي څه ته وایي؟ مونږ وایو د های کنسنټریشن نه چې کوم دی لو کنسنټریشن ته دو څه کوي؟ حرکت کوي. نو دغه شان خو زموږ سره موبیلیټي شو از ډینسټي اف ګیسز چې کوم دی دا ډیپینډ کوي په ډینسټي او په والیوم باندې ډیپینډ کوي. څنګه والیوم باندې ډیپینډ کوي؟ که فرض که زما سره 2 بالون دي، یو بالون ما لږ وپړسو او بل بالون چې کوم دی ما ډېر وپړسو، نو کوم چې ما ډېر وپړسو د هغې والیوم چې کوم دی سیوا دی، کوم چې کم پړسېدلی دی د هغې والیوم چې کوم دی کم دی. نو موږ وایو که فرض که دا دواړه موږ په لاس کې ونیسو او پرېږدو نو د کم یو والیوم چې کم مطلب کمه پړسېدلې ده نو هغه به زر ځمکې ته ځي. ولې؟ چې موږ وایو والیوم کمیږي نو ډینسټي سیوا کېږي، نو د کجې بڼقۍ چې کوم دی ډینسټي به صحیح سیوا به وي. ولې؟ والیوم یې زموږ سره کم دی. موږ ووایو چې ډینسټي چې کوم دی دا انورسلی پروپورشنل دی چاته؟ والیوم ته. الټ دی د یو بل. که فرض که ډینسټي سیوا کېږي نو والیوم به کمیږي، او که فرض که والیوم سیوا کېږي نو ډینسټي به کمیږي. نو ځکه دو څه دي انورس ریلیشنشپ دی د یو بل سره، چې یو سیوا کېږي بل به زموږ سره څه کېږي؟ کمیږي. نو دا کومه چې کومه موږ پړسولي وه د دې والیوم کم و نو دا به د ځمکې ته زر ځي. موږ ویلي دي چې کله زموږ سره 2 باډیز دي، که فرض که یو باډي درنه او بله باډي زموږ سره سپکه نو دا درنه باډي چې کوم دی دا به زر ځمکې له راځي، دا سپکه باډي په قلاره راځي. دا خو د باډي خبره شوه، مثال مې هسې درکو. نور د ګیس پام که مونږ یادو نو مونږ وایو چې کله زموږ سره والیوم چې کله زموږ سره کم و صحیح ده نو زموږ سره به ډینسټي چې کوم دی د هغې سیوا وي، او که فرض که والیوم زموږ سره سیوا و نو مونږ به وایو د دې ډینسټي چې کوم دی هغه به زموږ سره صحیح کمه وي.
او زموږ سره به ګیس د های کانسنټریشن نه لو کانسنټریشن ته ولیږي. په دې کې موبیلیټي ده، حرکت دی پکې، په خپل ځین نه چلیږي، مطلب په خپل ځین نه ایسارېږي، کاینیټیک انرژي ده پکې، یو بل له دیکې ورکوي او وځي د هغې لو های کانسنټریشن نه لو کانسنټریشن ته. مطلب پوړنقی مونږ وپړسوله، دا پوړنقی چې کوم ده دغه ځای کې ګیس سیوا دی، دا های کانسنټریشن دی، دا سر تا کولاو کو بهر ته راوته نو دا بهر ځای چې کوم دی دا لو کانسنټریشن دی، نو دا په تیزۍ سره حرکت کوي او دا های کانسنټریشن نه چې کوم دی لو کانسنټریشن ته ځي. آی هوپ چې تاسو به زما په لیکچر باندې پوه شوي. که فرض که څه قسمه کوېسچن وي نو باقاعده تاسو کوېسچن کولی شئ. زموږ ویډیو چې کوم دی تاسو لایک کوئ، شیر کوئ. زموږ چې کوم نوي کسان که فرض که دا لیکچر ګوري نو زموږ چینل خامخا چې کوم دی سبسکرایب کوئ او بیل آیکان ضرور دباو کوئ چې زموږ کوم نوی لیکچر راځي چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کېږي. دا نوي لیکچر پورې د خپل صحت خیال ساتئ. د الله په امان.